علي خان یا علي خان د ملګرو په شان باندې نور ملګري چې وي د هغوی سره نن سیالي وکړه. اوس کښېنه ګوره جنۍ چې دلته دا وسوات راغلی دی استاد دي د دې جنت په څه مزه وي چې زه د خپل پلار سره یم نه ورثقه وركل كما كنت تردد في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حديث مضمون ده کوم درجه دا وجنه ته پلار ته نه راځي لا هغه ته په ما کوم څه درجه ما ویلای دا هغه اخرنی آیات او انداز باندې وی انا پلار دیبا دواره په جنت کې وځه راځي یو دیبا وو مور به هم سره وی نه له هغه دا باندې چې کته پاتې عزیزان تاسو پته ولګی اولاد دا پلار دپاره تاسو وایو دا بچي دا اولاد پلار او مور دپاره رحمت شول که نه دا چېرې دي رحمت نه ده او دا خلاف د نعمت ده نه بچې اولاد پلار او مور دپاره رحمت شولو پلار او مور دپاره نعمت شولو ودونه کوئ او داسې ښځې سره واده کوئ الولوده دغه بچي ډېر راوړي داسې ښځې سره واده کوئ چې هغه بچي ډېر راوړي او دا پته به څه نه لګوئ تاسو چې دا ښځه به بچي ډېر راوړي دا به ډېر نه راوړي دا پته به د مور نه د نیا نه د خویندو نه د ترېندو نه به د دې خبرې پته به ولګي چې پیغمبر فرمایي داسې ښځې سره نکاح کوئ چې هغه بچي ډېر راوړي او الودوده دا به زما امت ډېر وي پیغمبر فرمایي نو زه به په ورځ د قیامت کې د ستاسو په کثرت باندې به فخر کوم د نورو انبیاو په مقابله کې چې به وګورئ زما امت څومره ډېر ده نو وایي که نه پیغمبر ته به د فخر موقع ورکوئ که نه به ورکوئ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رزق ذمہ داری خدا اخرستے گا مور سا نہیں خزر سا نہیں اولاد سا دائیو سارا پلے روٹی تو فکر باندھی ہوئی آپ وہ کھول کے بلاد خدا داس فراخا ورکئی اور نہایت لا يحتسب کام کړی نه کړی مې کړ زه خو یې نه کوم مخه تاسو داسې نو وایي چې څه وزار کوي نه لکه د روټۍ نه خورم نو خو به روټۍ نه بغیر ځم تقریر ختم کوم نو ځم به نه تاسو انتظار به کوئ مېلمنو دپاره تاسو مثلا زیاتي راغله ځکه مو راغوښتي مو 100 کسان دي انتظام مو کړی دلته یو نیم سل کسانو پیدا کوي 100 کسانو او رزق به راجېږي د 50 کسانو کله وحاشا دا نشي کېدلی چې 100 پیدا کوي نو رزق به هم د 100 کسانو ورکوي چې 1000 پیدا کوي نو رزق به د 1000 کسانو ورکوي زما په خبره پوهېږئ که نه تاته وایم پوهېږئ ښه د مردان یو ملګری و ما خو ته دارالافتا ته راغی لا غواړي نو بیا هغه ما ته یوه عجیبه خبره وکړه هغه ویل د جاپان یو انګریز هغه ما سره یارانه جوړه شوې وه دا و د امونو د داسې میوو سیزن ده نو روډ سره دې طرف ته دې طرف ته دا وریځې لګېدلې دي د میوو ډکې امونه څه څه نو هغه زما هغه انګریز دوست یې دا که نه داسې سور غوندې رنګ به یې و داسې دانه به وه کاغذ کې به پټه وه دا به له بهر راغلې وه مونږ به بیا هغه انګریزانو کمپنۍ ته به مو رسولو دا سامان وی مونږ نه نو وایي نکاح یې ورته باسل نه وکړل تاسو څه خورئ روانانو دپاره کومه او هغه دا چې لکه څنګه چې اولاد والدینو دپاره رحمت ته نعمت ته دغه رنګې راځي جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة
إلا كتب الله له بكل نذرة حجة مبرورة. فقالوا يا رسول الله وإن نذر كل يوم 100 مرة؟ قال نعم. الله أكبر وأطيب. پیغمبر فرمائی کوم یو نیک بچی کوم یو نیک بچی چې هغه پلار ته د مینې نه ډک یو نظر وکړي یا مور ته د مینې نه ډک یو نظر وکړي، پیغمبر فرمایي خدای دغه بچي ته دغه بچی ته دغه یوه نظر باندې د قبول حج ثواب ورکړي. حاجي ته دا ضمانت نه ده ورکړی شوی چې د ستا حج قبول هما دا زوی ته لور ته پیغمبر طرفه ضمانت ورکړی شوی. ته مور ملګرو نوجوانانو چې دی شي تاسو کې بس دې مجلس کې به داسې څوک بختور به ناست وي چې هغوی سره به دا هغوی پلار هم ناست دی. تاسو کې څوک داسې کسان وي چې دغه مجلس کې د هغوی پلار هم ناست ده، نشاب باسي چې پلار ته بار بار وګورئ او د قبول حج ثوابونه مور یې ژوندۍ ده نو څه ورکړې ده وګورئ بار بار اوس وګورئ ښه یو ځل یې ورته وګوره دا سترګې راکتې کړه یو قبول حج ثواب بیا پټې کړه سترګې یو حج قبول ثواب بیا وګوره بیا پټې کړه بیا وګوره دا ګوره څومره قبول حج ثوابونه راغله کښېنئ د پلار مور اولاد دپاره څومره چې یو شی زیات قیمتي وي که هغه بې طریقه استعمال شوی د هغې نقصان هم دومره زیات وي. بجلۍ ډېر قیمتي شي ده، ډېر د فایدې ده، خو که غلطه د استعمال کړه بیا د مړکۍ هم کړه. نو پلار او مور هم دغسې دي که د هغوی ونه ازارول هغوی خدمت ته وکړلو جنت ته نه ګټې قبول حج ثواب په مفته کې هغوی د وجې نه ګټې خو که دا کدل په وخت کې درته د اسلام کلمه نصیبه کېږي نه. خبره پوهېږې که نه ولیکئ د زړه په تخته باندې یو حدیث حقوق والدتي یوه بوډۍ مور مې ده او خرڅېدلی ده نو ځکه ما په ژبه د اسلام کلمه نه جاري کېږي. پیغمبر علیه السلام دا هلک مور را وغوښتله بوډۍ ښځه وراغله سر سپین ده ټول برابر شي بیا مونږ تاسو ووایو بوډۍ چې که دا زوی دې نه معاف کوې نو مونږ یې په دغه اور کې غورځوو بیا به څه کوې. په دې باندې هغه بوډۍ وویله چې حضرت د معافي الفاظ ورته وه او دا غالب په ژبه د اسلام کلمې جاري کېږي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پیغمبر علیه السلام په دې باندې خدای شکر ادا کړ. ویې فرمایل الحمد لله الذي أنقذه من النار. خدای د شاګرد په ګزارې ما چې دا زما د امتي خو دې ما د وجې نه جهنم د اور نه قصر دا یو عجیبه واقعه لیکلې ده. هغه لیکي یو عالم وایي چې زه یو کلي ته د سکار دپاره لاړم مازدیګر لمونځ هلته راباندې راغی مازدیګر لمونځ دپاره چې هغه قبر نه هغه قبر مړ هغه ووتل قبر کولاو شول مړ د خرې د سر پټان او نور انسان سر د خرو و نور انسان قبر په قبر سره ودرېدلو د څلور ځله د خر پټان باندې اوازونه وکړلو بیا خپل قبر ته دننه په قبر بیا هم وشول. عالم وایي لمونځ وشول زه خو ډېر تعجب پېښ وم چې خدای دا څه مسله ده خو کلي خلک داخل دې هلک ته دا سزا ولې ورته ویله شي کور مې معلوم شو د کور نه راته دا معلومات حاصل شول چې د دې هلک یوه بوډۍ مور وه بوډۍ او دا هلک نشه کولی یا د چرګ نشه کولی یا د شراب نشه کولی یو دې هلک به کله چې د نشې سامان راواخېستل او نشې کول به یې غوښتلو دا بوډۍ مور به راغله او خپو کې به ورته پرېوتله او ورته ویل خپله انسان جوړول غواړي بیا به پلاره مور ته داسې خبرې کوئ تاسو بچیو خوښه ده که نه نازنین زما په قبرونو کې خونه پلاره مور سره مسله ډېره نازکه ډېره نازکه پلاره مور په حق کې به ډېر محتاط
دا د عامو خلکو ته د تبلیغ طریقه نه ده ښه راځه موږ نه کوي مسله دا خو نه ورته وایي خدای دې ټول کنګیا کړي اے بچو جوانی لاهي پښتو دنیا په پاتېرولو کې ولګي نو استاد دا به مونږ ته کومه پوهه میلاویږي زمونږ انځور اسکولونو کې کالجونو کې وخت تېروي استاد یې نو هغه ته جنتیانو چیرمین او ملکو وایي که دنیا د خلکو چیرمین به مزه کوي که د جنتیانو د چیرمین جنتیانو